بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو عزتمند ورونو السلام علیکم. ملګرو بعضې ورونو دا خبره کوي چې زمونږ د بجلی خرچه ډېره زیاته کمه ده، خو بل هم ډېر زیات راځي، یا میټر تیز ده یا نوره څه لانجه ده. نو د هغوی دپاره دا ویډیو انتهایي ضروري ده چې هغوی په غور سره دا ویډیو واوري، ځان پرې پوه کړي. چونکې زه په وابډا کې یم، نو پکار دا ده چې ما ته څه پته وي نو چې هغه د نورو مسلمانانو سره شیر کړم. ځینې ملګري داسې دي چې هغه د ساده میټر په ځای باندې د ډیجیټل میټر نه زیات خوشحاله دي او فریاد ترې نه کوي، او هغه وایي چې زموږ دپاره ډیجیټل میټر صحیح دی د ساده میټر نه. او زیات خلک داسې دی چې هغه په ساده میټر پسې ګرځي او هغه وایي چې ډیجیټل میټر موږ تباه کړو، خراب یې کړو، بل هم زیات راځي، دا تیز دی. نو لہذا چې دا تیزوالی دا روالی د دې اصل وجوهات څه دي، او آیا زموږ سره څه دې کار کېږي چې موږ په هغې باندې په خپله باندې پوه نه یو او زموږ نه زیات بل ځي. نو ملګرو اول خو ځان په دې خبره باندې پوهه کول دي چې موږ ته دا پته ولګي چې په دا میټر چې کم دی نو په دې کې 15 هندسې اوړي راوړي، 15 ځای هندسې پکې اوړي. اولنۍ هندسه چې په دې کې کومه راشي نو دا سیریل نمبر وي، دا په دې ډیجیټل میټر باندې د پاسه لګېدلی وي او دا د نام لګېدلی ته وایي سیریل نمبر. په دویم نمبر باندې چې کوم راځي نو دا KWH ورته هم لیکلی او په دې کچ کې ورته کل 2 هم لیکلی. دغه زموږ ټوټل ریډینګ دي چې موږ دومره ریډینګ اړولی دی. په دریم نمبر باندې چې کم راځي نو په دریم نمبر والا ته لیکلی وي په هغې کې چې دا زمونږ د تیرې میاشتې میکسیمم لوډ دی. په څلورم نمبر باندې چې کم راځي نو په څلورم نمبر باندې زمونږ چې د دې میاشتې کم ډیمانډ دی دغه راځي. په پنځم نمبر باندې چې کم دی نو هغه چې موږ ته کم راځي نو چې کم کرنټ لوډ دی چې په دې موجوده وخت کې په دې میټر باندې څومره لوډ چالو دی او څومره لوډ پې سټارټ دی نو هغه لوډ په دې باندې راځي. بعضې ملګري دا خبره کوي چې موږ میټر راکوزم کو تار وتم نه او بیا هم هغې انسې اړولې چونکې ریډینګ یې اړو. دا په دې خبره باندې نه دي پوهه چې په دې میټر کې خپله بیټري لګېدلي او د هغې بیټرۍ د وجې نه چې کم دی نو دا هندسې اړی راړی. نور که یو میټر ته په 3000 ریډینګ باندې راکوز کړي نو دا که فرض کې میاشت هم پروت وي نو دغه هندسې به د سیل په وجه باندې اړی راړی، خو بیا به هم 3000 یونټې په دې کې زیاتېږي به دا نه. دویم نمبر ملګرو یو خبر یاد ساتل پکار دي چې په ډیجیټل میټر کې زموږ سره 15 اشارې لګېدلې دي، 15 لایټونه لګېدلې دي، کوم ته چې موږ انډیکیټرز وایو، کوم ته چې موږ را پړقېدونکي اشارې وایو. په دې 15 واړو باندې ځان پوهه کول غواړي. اولنی نمبر چې په دې کې کم دی نو اولنی نمبر په دې کې دی پاور. دا به داسې لایټ وي چې دا به پرمننټ لګېدلی چې کله د LT لاین نه د بجلۍ د ستن نه د بجلۍ د پول نه دې ته بجلي راله او په دې کې بجلي ورننوته نو نیوټرل او پیز دې ته لګېدلی دی نو دې کې به کته ته بجلي وباسي او که نه وباسي دغه یو لایټ به آني. د دې مطلب به دا وي چې ستا په میټر کې بجلي چې کومه ده نو دا شته او پاور په دې باندې آن دی. په دویم نمبر باندې په دې کې دا کم څه چې لګېدلی دی دې ته وایي ریورس او هغې ته هلته لیکلی هم دی. نو دا ریورس چې کوم لګېدلی دی په دې ریورس کې ټوله لانجه چې کومه ده هم په دقه سیز کې ده. بیسیکلی داسې کار کېږي چې دا ریورس بټن ستا کله آن شوه نو ته په یو خبر باندې ځان پوهه کا چې ته په دغه وخت کې ډبل خرچه ورکې. که ته 2 یونټه خرچه کوې نو ته 4 یونټه ورکې، که ته 100 یونټه خرچه کوې نو ته 200 یونټه ورکې. د هغې وجه دا ده، مسله دا ده چې کله ناکله مونږ زاړه کورونه یو کور هم جوړ کړی یا مونږ 2 چته کور جوړ کړی نو مونږ زموږ ځینې ملګری لاړ شي او هغه وایي دویمه داخله کوم چې خرچه راباندې کمه شي. دویمه داخله چې کله وکړي نو بیا پر یاد راوړي وایي چې دویمه داخله مې هم وکړه خو بل مې کم نه شو، هېڅ څه پیدا را نه کړه. اگر په دغه ځای کې دا کار وشي چې دی کله 2 میټر ولګي نو چونکې نیوټل د یو غځولی شوی دی، په ټول کور کې د یو نیوټل غځولی شوی دی او ډیجیټل میټر چونکې په نیوټل باندې هم ګرځي، لہذا د 2 میټر ولګول یو چت ته یو لاندې چت ته. لاندې چت والا کور مکمل خالی دی، په بره چت کې لس لایټ دي. اوس دا یو میټر چې کم لس لایټو ته لګېدلی دی هغه چې کومه خرچه کوي نو دا لاندې میټر چې کم دی دا ورسره هم هغه شانتې د لسو بلبونو خرچه کوي، اگر چې دا لاندې چت خالی دی. خو د دوی چونکې نیوټل یو دی نو په دغه وجه باندې دا ډبل خرچه او دغه میټر موږ ته په خپله باندې دا شو کوي هغه چې هغه لایټ لګولی نو موږ ته دا شو کوي چې په ما باندې په یو بل ځګي نه خرچه روانه ده. نو په کار دا چې سړی زر تر زر الکتریشن راولي او دغه خبرې چې کم دی دا مسلې حل وباسي. په دریم نمبر باندې په دې کې دی یو دغه ورته لیکلی د سیس ته لیکلی IMP امپیر او پلس یو ورته لیکلی KWH هغې ته به یا لیکلی 1000 یا به ورته لیکلی 3000. دغه اشاره چې کومه ده دریم نمبر اشاره دا چې د پاور انډیکیټر آن وي او دا ورسره پړقېږي را پړقېږي. د دې مطلب دا چې دا میټر ټیک ټاک دی په صحیح سالم حالت کې دی او دا سړی صحیح خپله خرچه کوي او خپله خرچه ورکوي هم. که فرض کړه دغه بټر تیزه پړقېږي نو هم داسې د خطرې خبره نه ده. بعضې ملګري دا خبره کوي چې زما د میټر دا لایټ چې کوم دی دریم لایټ چې کوم دی دا ډېر زیات پړقېږي، دا به چونکې خرچه ډېره زیاته کوي، میټر تیز دی، دې سره د میټر د تیزوالي څه کار نشته.
نشته. تاسو که د نږدې نه ورشئ د خپل میټر وګورئ نو که فرض کړئ په دې باندې لیکلي د دغه IMH سره د IMP سره لیکلي 1000 نو مطلب دا چې دا زر ځله وپړقېږي نو 1 یونټ واړی. که دې سره لیکلي 3000 نو چې دا 3000 ځله وپړقېږي نو دا به 1 یونټ اړی. اوس چې کم میټر باندې 3000 لیکلی او په 3000 پړقېدو باندې 1 یونټ اړی، ظاهره خبره ده چې هغه به ډېر زیات پړقېږي. او چې په کم باندې 1000 لیکلی هغه 1000 والا بله کوټې کم په مزه مزه پړقېږي. نور د دغې د خرچې سره څه کار نشته. څلورم نمبر په دې کې دی نیوټرل. دا نیوټرل بټن چې کله آن شو نو د دې مطلب بدای چې ته کله کور ته ورشې نو په کور کې به ستاسو کله بجلي نه وي. دلته چې ته میټر له راشې نو په میټر کې ټسټر هم بجلي ښایي، په میسټر کې خپل پاور بټن هم لګېدلی آن لګېدلی چې بای په دې کې بجلي شته. او دلته کې ورسره د نیوټرل دا بټن هم آني. دا چې کله هم آن ونه په دې خبره باندې پوه شئ چې یا د LT لاین نه ستا نیوټرل کټ دی د میټر نیوټرل، او یا په دغه خوا شا کټ کې چېرته کټ دی یا بل ځای کې کټ دی خو ستا نیوټرل کټ دی نو تا په میټر کې بجلی شته خو تا کنیکشن نه درکوي. او سلو پنځم نمبر چې په دې کې دا کوم چې آخري انډیکیټر لګېدلی دی دغه ته لاندې لیکلي دي کچ غونته کې ارت په انګلیش کې ځمکې ته. اوس دغه سیز چې کوم دی دغه د ټولو نه زیات خطرناک ترین سیز دی. دغه زمونږ بل هم ډبل کوي، دغه زمونږ نقصان هم کوي، دغه مونږ ډېرو زیاتو روپو کې نقصاني کوي او په داسې روپو کې هم نقصاني کوي چې د هغې بل چاته هم څه پیدا نه وي بلکې هغه روپۍ به ته ورکوي چې هغه کمې روپۍ ته خرچ کړې هم نه وي. دغه شان د هغې لنډ د خبره دا ده چې اولنۍ خبره خو دا ده چې زمونږ زړې کوټې دي، زاړه کورونه دي، په هغې کې مونږ په کمزورو تارونو کې بجلیانې ورکړي. هغه تار اکثر ډیمیج شي د ګرمۍ یا د یخنۍ د زیاتې یخنۍ د وجې نه هغه ډیمیج شي، هغه د خاورې سره ولګي. کله چې دا د خاورې سره ولګي نو که پیز ارت ستا ولګېدو نو دلته کې به ستا میټر د یو په ځای باندې 2 یونټه او د 2 په ځای باندې 3 یونټه اړی. دویم خبره پکې دغه ته وایي ارت ټچ. دریم نمبر چې کوم کله نه کله پکې دا وشي چې انسان هلته کې جینټ ورکړی، یو غټ جینټ یې ورکړی، هغه جینټ ته اوبه لاړې شي، په هغې کې نمي راشي، د هغې نمي د وجې نه چې کوم دی نو دلته کې میټر ډبل خرچه کوي. تا به یو بلب لګولی مثال په طور په هغې ستا په 1 شواروز کې چې کوم دی 1 یونټ خرچه ده نو هغه به ستا 3 یونټه کوي، ستا به 2 یونټه کوي، د هغه جینټ ته وجې نه د زیاتو جینټونو ته دا مسلې راځي. او دریم نمبر پکې د ټولو نه غټه خبره دا هم ده چې کله ناکله د نیوټران چې کوم دي زمونږ په دې بجلۍ په دې تارونو کې چې دا کوم سیسټم ته دی ته وایي نیوټران. په نیوټران باندې موږ ته دا بجلي راځي. دغه نیوټران انتهایي کمزوري شي یا موږ ارزان بیه تار اخیسته یا هغه موږ تار ډېر زیات یوز کړی نو د هغه ډېر زیات د استعمال د وجې نه هغه تار دومره کمزوره شوی چې نیوټران کمزوري او د هغې د وجې نه زمونږ هغه میټر چې کوم دی نو هغه ډبل بلکې ټریپل خرچه کوي. نو لهذا چې کله هم دغه اخري بلب ولګي نو په منډه باندې الکتریشن نه ولئ یا په خپله باندې زغم کوئ یا خپل تارونه چک کوئ چې په دې تارونو کې خامخا په یو ځای کې یا ټچ دی یا چېرته غټ دغه دی سیسټم پکې خراب دی. دا موږ له دغه انډیکیټر دغه نشاندهي راکوي. بل اهم خبره دا ده چې زمونږ سره ساده میټر چې کوم دی نو دا میګنیټ سیسټم دی او دا ډیجیټل میټر چې کوم دی دا چونکې چپ سیسټم دی، دا خو کمپیوټرایز سیسټم دی، چپ سیسټم دی. لہذا په دې کې دا کار دی چې کله مونږ ریګولیټر ولګو نو ریګولیټر که مونږ میګنیټ سیسټم والا عام غټ ساده میټر ته ولګو نو هغه په هغې باندې دونه نقصان نه کوي. که ته د 80 ولټیج نه 220 ځان ته جوړه نو هغه دونه غټه مسله نه کوي، ته به هم حقه خرچه ورکوې کومه چې ته خرچه کوې. خو په ډیجیټل میټر کې دا مسله ده چې کله ته بجلي په هغې باندې ریګولیټ کوې او غټ ریګولیټر دې ورته لګولی یا ته هغه سټیبل کوې بجلي دلته کې ځان ته سټیبلایزر دې لګولی یا 16000 20000 نو دا ظاهره خبره ده چې هلته کې به ستا میټر چې کوم دی د دې په مقابله کې چې کوم دی هغه به هلته کې زیاته خرچه کوي او زیات دغه به کوي. دریم د یو پی ایس هم خیال کوئ. یو پی ایس اکثر شارټ وي په یو پی ایس کې چونکې دغه یي نه په خپله باندې نیوټرل سیسټم وي نه دا صرف پیز ورکوي نو د هغې د وجې نه کله ناکله موږ دې نیوټرل استعمالو نو د هغې هم په موږ پسې اضافي خرچه راځي. او بل یو آخري خبره دا هم یاد ساتئ چې کله ناکله موږ دا میټر یې کمې میټر یې ویسو ډیجیټل میټر یې کله موږ کور ته ویسو نو په کار دا ده چې دا موږ په اوله کې ولګو نو چې انتهایي کم لوډ پې د 40 غنټو دپاره بلکې د 48 غنټو دپاره موږ په هغې باندې ډېر کم لوډ ور واړتو چې هغه موږ په یو انرژي سیور بلب باندې وچلو بیا وروسته که په هغې باندې موږ لوډ ور واچو نو هغه به دومره زیات تیز نه ځي. بعضې خلک وایم چې مړ داسې ګاډی خو نه دی چې د ګاډی خو بالکل د تجربې نه دا ثابته ده او په ساینسي اصولو باندې چې دا چونکې د دې هم تعلق د هغې سره یا شته یا نشته خو دا په داسې دغه باندې چې دی باندې غټ لوډ ور واړتی یکدم او غټ سیسټم پې وچلی نو بیا دا به ظاهره خبره ده چې ډېره زیاته خرچه کوي. نو ملګرو تاسو دا خبرې واورېدې که فرض کړئ دا ویډیو تاسو ته انفارمیټیو ښکاري او د مسلمانانو د پیدې درته ښکاري نو بیا یې مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانان هم د دې نه پیدا والي او څه نه څه د خپل دغه روغتیا وکړي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.